زمونږ د خېټې ضرورت دی ځکه چې مونږ روجې پناره نیسو د الله اسره نه بل اسره زمونږ نشته دی مونږ بیګام پښمنې پناره کړې دی زمونږ هېڅ اسره نشته دی نه زمونږ نه بیګا زمونږ هېڅ هم نو مونږ به الله په اسره ناستو زمونږ د الله د اسرې نه بل اسره نشته دی نیتم د روجې وکړه هر څه تم کتله سنو صدق نه لګېده کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته راغلې دغه زنانه بیماره ده او ورځ ده د هفتې چې دوی دا ریکارډینګ کوو او هغې خلکو نه امید ساتو چې نیغ په نیغه به د دوی سره رابطه وکړي او د دوی به مدد وکړي بې ځایه مه تنګوئ بې ځایه کال ورته مه کوئ مطلبي کال ورته وکړئ او خو بیا هم دوی ته نشئ لیږلی نو په دې ویډیو باندې زموږ اکاونټ نمبر دی موږ ته یې رالیږلی شي بیا دوی موږ راغوښتي شو او دوی له بیا ورکولی شو دا د عمرزو چارسدي اوسېدونکي د دې په دې سر کې رسولی ده خورې خپل دغه وکړه څو بچي دي زما 5 بچي دي هیڅ وس هم نه کېږي زما 12 کاله وشو سر کې مې رسولی ده 12 کاله وشو 12 کاله وشو سر کې مې رسولی ده زموږ د ستنې وس نه کېږي په ما چپې راشي دیوال ته سر وامه ځانه ویښته وباسمه زموږ د رزق درک نه لګي زموږ د تن جامې درک نه لګي ماشومان بچي مې دي دقسې الله په سره ناست یو نارې نورې پې تېرېږي لوږې پې تېرېږي خپل هم د ګولو د وس نه کېږي نور علاج خو لا پرېږده چې زموږ د ګولو وس هم نه کېږي په ماښام روژه ماتې لراله څوک ترکاري یهې او روټۍ راوړي په هغې زموږ خوا دېخوا کار وشي بیا پښمانې موږ په نهره روژه نیسو موږ نن هم په نهره نیولې ده زموږ هېڅ درک هم نه لګي د الله د اسرې نه بغیر بل اسره هم نشته دی موږ سره د الله د رضا لپاره لاس امداد وکړئ ځکه چې زموږ هېڅ درک هم نه لګي زموږ اوس همدغه دغه چې زموږ بیخي بېوسي ده ډېره زیاته بچي دي څو دي بچي مې 15 او خاوند دی خاوند مې شته په دې خپه یو معذوره دی خپې وچه ده زموږ دلته د الله په اسره د کرۍ په کور کې ناست یو کرۍ بس هم زموږ نه کېږي چې کرۍ موږ چاله ورکړو سرکاري وړم شوي دي نه جی نه او چې زموږ هېڅ درک هم نه لګي سړی واپس نن هم تللی دی خو چې ته یې راوړل خو هم خطره کوره وینل بس الله په اسره ناست یو شوي دي او شوي خو دي خو پته به یې لګي نو بس دغه زما دغه دي زموږ هېڅ درک هم نه لګي زما په سر داسې داسې دردونه راځي چې زما سره یو لاس وخت په کار نه کوي زما سره په اړه درد دی شپه ورځ راباندې یو شان دی نه مې ارام شته نه مې د وینې کمې مې دی بس سره د سپینې وینې هم کمې مې دی د سرې وینې هم کمې مې دی بس زما سره تاسو داسې وکړئ چې زما تاسو سره دا خواست دی چې ما سره لاس امداد وکړئ کو هغه د وړو دانو وي کو هغه د هر یو څیز وي موږ سره لاس ستا په امداد ډپریشن څونه خرچه راځي جی دا پته نه لګي موږ خو ډاکټر سره خبره نه ده کړې دا دې لور ده او دا مې لور ده جی څه وایې زما مور بیماره ده دې سر کې رسولی ده زموږ د ستنې وس نه کېږي د دارو وس هم نه کېږي خلک څنګه ستنو پسې دغه شي او زما مور په ستنو پسې دغه ناسته علاج وله هېڅ علاج وله موږ دې له نه شو کولی موږ سره دې دا خلک امداد وکړي دا خلک دې موږ سره مونږ بیخي بېوسه بې طاقته خلک یو مونږ سره هېڅ اسره زموږ نشته بغیر د الله نه زموږ الله اسره ده بلې هېڅ اسره زموږ نشته دي زما اختر روان دي زما رونه جامې غواړي زما رونه پیزار غواړي زما پلار ورته هېڅ نشي رسېدي زما پلار غریب دی پیزار نه خو زیات چې کمدنو لکه خېټې زموږ د خېټې ضرورت دی ځکه چې مونږ روجې پناره نیسو د الله اسره نه بل اسره زموږ نشته دی مونږ بیګام پښمنې پناره کړې دی زمونږ هېڅ اسره نشته دی نه زمونږ نه بیګا زمونږ هېڅ هم نو مونږ به الله په اسره ناستو زمونږ د الله د اسرې نه بل اسره نشته دی نیتم د روجې وکړه هر څه تم کتله سنو صدق نه لګېده څوک مو روژه ماتي همداسې په نهر زمونږ چې دا روژې چالو شوې ده مونږ ځان نه څه نه دي پخ کړی نه مونږ ځان نه څه راوړي دي مونږ په نهره روژې نیسو کله تا تلکارې راکړی کله بل راکړی کله بل راکړی مونږ په هغې باندې روژې نیسو زمونږ کور کې 15 کسه روژې نیسي بیګا چې پښمنۍ له راپاسېدو بیګا چې پښمنۍ له مونږ نه پاسېدلې بس پاسېدو به مسکلې او سملاسو مونږ د الله د اسرې نه بل اسره نشته دی او ګرانو کتونکو چې په داسې ټیم کې دا خلک روجې یوسي روجې دوی دپاره به څومره نعمت وي
او هغه روجې تاسو وایه په دې خلکو یې بند کړئ او بیا دغه خبره کوي چې د دې ښځو عزت او بېعزتي دا بېګا ما پسې د شپې کور ته راغلي څه ټایم راغلی ماسخوتن به اګمله شوي تاسو کره درلو کور ته راپسې کور راغلي ته بس درلو موږ ډېره زیاته بېوسې ده خپل علاج خو مې بس پرېږده خو چې د دې بچو مې زه روټۍ غوتوي زوتوي که نه د اختر د جامو غم یې نه کوو د پیسر خو مې وایي چې په خېټه خو ماړي که نه اس طرح کوم لګي او دا نیچرلی خبرې دي ښه دې کې زما په پروګرام کې الحمدلله نه ایډیټینګ وي او نه پکې داسې وي دغه لور وایي چې اوبوله راپاسېد اوبه مسکلي دا د دې مور چې کومه ده هغه د ناسته ده هغه بیا له جاړي هغه کونډه ده ونه یې مړ دی بچي یې بس دونه کارونه کوي چې ځان یې لږ رزق پیدا کوي هېڅ سره د دې نشته دی زما پلار معذوره دی زما د پلار خپوچه ده زما پلار معذوره دی سټاپ کا کتونکو د علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن پریکټیکلی د خلکو ژوند ګوري په چړۍ ناست درېمګړې د نښې مینځولي ماړه خلکه مړۍ خبرې کوي اوږې خلکه د اوږو خبرې کوي او په هغه انداز کې لګیا وي چې یو سړي ته دا څیز څومره پورې مهم دی او دوی د اوس ما ذکر وکړو ما یې ته ماښام راځئ چې زه له روجې در کوم دومره خوشحاله شوې داسې لګي بالکل الله در سره ډېر ښه وکړه مونږ ډېر خوشحاله یو ستاسو نه ستاسو ډېره زیاته شکریه ستاسو ډېره مننه چې مونږ سره دونه لاس امداد تاسو کړی نه مونږ له هېڅ څوک هم نه راضي خلک وایي د دې ځای کې زکات ورکوي دې ځای کې ورکوي خو مونږ نه وو مونږ منډې تړلې ورپسې وو خو میلاوېږي راته نه مونږ ډېرو ګرځو خو راله هېڅ څوک هم رانه کړي دې کې راله لا راکړي ویزې نو خیر دې زمونږ اسرې ته دې لږ وګورې که نه چې زمونږ هېڅ درک نه لګي مونږ د الله په اسره ناست یو بچه مې جامې پکې اختر ته مې جامې راله والا پیسې ورله والي سره خلي شوې اختر کې جامو خبرې پرېږده د جامو د خېټې غم وکړه چې بیا نخرې را باندې تېرې شي بیا جامو ته منډه کړي جامې ضروري دي خو خېټه ضروري ده ځکه چې بچې مې لم کې ناست دي څو دي لوریانې دي یوه لور مې ده خاوند دې څه نوم دی خاوند عمر خان عمر خان او د کوم ځای ته جی موږ د دې ارټ کورونو کې اوسېږو دا ځان سره والا فیملی بنسپتی والا ته دعا کوه ښه اورې دې کې اوچه چیم دا پیکوړو وړم دي ورسره چې کوم دي دال هم دي او بوتل هم دي ښه صحیح ده ګرانو کتونکو خو ستاسو کومک او مرستې را سره وایي انشاءالله دا سلسله مخ په وړاندې به ډېره مننه خوشحاله اوسئ